نو چې به کله پیغمبر ته معجزه راله او کافرانو به خو وپېژندله چې دا معجزه د پیغمبر ده او دا په حقیقت کې پیغمبر دی، نو ایمان خو به دی راوړو نه د ضد د وجې نه، نو دی به وي چې تر هغې پورې مونږ په دې معجزه باندې ایمان نه راوړو چې تر څو پورې کوم څه پیغمبر ته ورکړی شوي دغه یې مونږ ته نه وي راکړی. څه مطلب و؟ مطلب یې دا چې دا پیغمبري په خپله مونږ ته نه وي راکړی، یعنې فرشته په مونږ باندې څنګه چې به پیغمبر وحي راوړي نو چې دقه شانتې فرشتې په مونږ باندې وحي تر څو پورې نه وي راوړی نو د دې پیغمبر دا پیغمبري نه منو. نو الله جل شانه جواب کوي چې الله تعالی دلته کې زموږ علما فرمایي چې دلته کې دوه پیرې چې کوم دی الله راغلی دی او یو ځای کې راغلی دی رسول الله، بیا پسې وروسته بیا راغلی دی الله. نو چې څوک تلاوت کوي نو چې کله رسول الله ته ورسي نو دلته کې د ځان له دعا وغواړي، نو چې کله دعا وغواړي د هغې نه وروسته دی بیا تلاوت شروع کړي. نو امید دی چې د دعا به الله نه رد کړي، ځکه د الله جل جلاله دوه اسمونه دي او دوه نومونه د الله راغلي دي په یو ځای کې. نو مخکې چې کله رسول الله ووي نو بیا دې په دغه تلاوت په دوران کې د خپل ځان دپاره دعا وغواړي، نو د هغې نه وروستو دی بیا الله اعلم نه شروع کړي، نو الله به د دعا چرته چې کوم دی نه رد کړي، خامخا به الله جل شانه قبلي. نو الله جواب کوي الله تعالی اعلم ډیر پوهه دی حیث په هغه ځای یجعلو چې ږدي رسالته خپله پیغمبري، یعنې دا پیغمبري دا خو څه کسبي څیز نه دی. الله فرمایي چې دی دا خبره کوي چې تر څو موږ ته پیغمبري نه وي راکړی شوی تر هغې پورې موږ د دې پیغمبر باندې ایمان نه راوړو، د ده په معجزه باندې ایمان نه راوړو. نو الله فرمایي چې دا خو یو امانت دی دا پیغمبري، او په دې باندې الله پوهه دی چې په چا کې د پیغمبرۍ ځای دی او څوک الله د پیغمبرۍ دپاره منتخب کړي دي، نو هغه خلکو ته پیغمبري ورکولی کېږي. دا کسبي څیز نه دی بلکې دا وهابي څیز دی، پیغمبري وهابي څیز دی. وهابي هغه څیز ته ویل چې هغه صرف د الله په ورکړه سره ورکولی کېږي، د انسان محنت لره پکې دخل نه وي. لکه یو سړی وي زه د الله لوی ولي جوړېږم، جوړېدلی شي. یو سړی د ذکرونه وظیفې او د هر قسمه ګناه نه د حفاظت شروع کړي او ذکر اذکار دی کوي، عبادت دی د الله کی، د الله لوی ولی به جوړ شي، ځکه د محنت لره په دې کې دخل شته دی. یو سړی وي زه لوی عالم جوړېږم، جوړېدلی شي، محنت دې وکړي او د الله نه دعاګانې کړي نو الله به ورته الله به لوی عالم کړي. لوی ډاکټر جوړېږم، ډاکټر جوړېدلی شي، انجینیر جوړېدلی شي، ځکه دا کسبي څیزونه دي. په دې کې د انسان کسب لره اختیار شته دی، د انسان عمل لره پکې اختیار شته دی. خو که یو سړی وي چې زه پیغمبر جوړېږم دا نشي جوړېدی په محنت باندې. که یو سړی هر څومره محنت وکړي خو پیغمبر نشي جوړېدلی. پیغمبري دا یو امانت دی او دا الله جل شانه ته هغه خلک معلوم وو، هغه خلک ورته معلوم وو د پیغمبرۍ دپاره چې دا د پیغمبرۍ حقدار دی او دی به دا امانت اوچت کړي، د امانت کې به خیانت ونه کړي. نو هغه الله منتخب کړي خلک و هغوی له پیغمبري ورکړې ده. او اخره کې زموږ ستاسو خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم راولېږو او چې کله یې راولېږو په هغه باندې د نبوت اکمال وکړو، نبوت یې پې تمام کړو، نبوت یې پې ختم کړو. نبي دلته په نبی علیه السلام باندې نبوت مکمل شوی دی او نبی علیه السلام فرمایي چې زما مثال د هغې ښکلې بلډینګ دی، د هغې ښکلې کور دی چې هغې کې ټولې خښتې لګېدلي وي، رنګونه هر څه پکې شوي وي، صرف د یوې خښتې ځای وي پکې، او هغه خښته نبي علیه السلام وایي زه یم. په دغه تعمیر د پیغمبرۍ کې زه ولګولم، د پیغمبرۍ او د نبوت هغه آبادۍ هغه بلډینګ هغه مکمل شوی دی. نو دې نه مخکې چې څومره پیغمبران راغلي دي هغه الله منتخب کړي دي. پیغمبري دا په کسب سره نه ملاویږي، دا په کسب سره نه ملاویږي. که یو سړی ډېر محنت وکړي خو پیغمبر د پیغمبر جوړولو اختیار د چا سره دی؟ د الله سره دی. او الله ته هغه خلک معلوم دي چې کوم د پیغمبرۍ حقدار دي، هغه د پیغمبرۍ د امانت اوچتولی شي نو هغې منتخب کړي دي. خلک به د الله د دین نه منع کول چل ول به یې کو، د خلکو سره مکر و فریب به یې کو، دوکه به یې کوله، نو خپل کشران به هم دوکه کول، نو یو ګناه به یې دا کو. او دویمه دا چې تکبر یې وکړو چې کوم څه پیغمبر ته ورکړي شوي دي نو ولې موږ سرداران نه یو، ابو جهل به نه وي، ولې زه سردار نه یم، سردار زه یم او پیغمبري نبي علیه السلام له ورکړه. نو دی خو چې کوم دی تکبر یې وکړو نو تکبر سزا ورته الله ورکړله، صغار دی به ذلیله وي عند الله، دا به ذلیله دي عند الله په نزد الله تعالی، وعذاب شدید او عذاب دردناک عذاب به ورته الله ورکوي
بما په سبب د هغه سو کانو یمکرون چې دی مکر کولو.